زمون خلق په لوی قهر او غضب د الله تعالی اخته دي. پلانکي سړي سره پیریان دي او راشه او تعویز بدله کوي او تعویز یې وله راوویسته. ښځې سره پیریان دي، سړي سره پیریان، تعویزونه راوباسي. ای خدایه، ای خلقه، خدای ته وګوره، نه پیریان تعویز راوښکې شي او نه پیریانو سره د غیب و علم شته. زوی مې رک دی، پلانکي له لاړ شاه به راته ووایي قرآن منې که د خلکو خبرې منې، قرآن منې که د دغه جادوګرو د تعویزګرو خبره منې. پیریان ټیک ته بعضې خلک تابع کوي چې په بعضې خلکو کینې هغې ته پاسوي. څه طریقې بعضې خلکو له ورځي، دم طریقه چې په چا پیریان ضرر رسوي، تکلیف رسوي، نو داسې دمونه اجازې شته چې هغه سړي له لاړ شي نو هغه دم اجازه استعمال کړي، هغه پیریان ته یو طرف ته کړي. خو پیریانو سره د غیب و علم نشته نشته نشته. قرآن وایي که وی ورسره نو سلیمان علیه السلام خو په کرسی باندې وفات شوی پروت دی، نو ولې به یې په 6 میاشتې کار کوو؟ نو موږ سره ارامې پیسې شوي دي، 100 روپۍ تعویز راوباسي او په 1500 راوباسي او توره چرګه وړو، چیلې وړو، هغه پکې مزې منتې دي. راشه که نه به پیریانو تعویز راوباسي. پیري ته کم نه پته لګي د غیب علم یو سره الله سره. که څوک هم درته دا وایي او پتا پلانکي تعویز کړی، ها چا را باندې کړی دی، یو به برسرې ښځه ده توره غوندې، تاسو د کور نه ګس طرف ته اوسېږي، نو بس د هغه وروره په ټوله دنیا شک پیدا شي. خو چې کومه ښځه ببر سر خو د زنانو کله کله وي که نه، او تورې ښځې په دنیا کې ډېرې دي، نو بس کله په یو شک راځي، کله په بل شک راځي، دشمني ورته جوړه کړي. دشمني د دې نه الله خبر ده. ټیک ده، سحر شو په چا باندې، په بعضې خلکو غلط خلک تعویزونه هم کوي، لیکن دا تا ته څه پته ولګېده چې ستا تعویز ستا د پلار د قبر سر ته ښخ دی، خو همدا ظالم یې یوسي نو هلته یې ورته ښخ کړي که نه، دی یې یوسي نو هلته د قبر سر ته یې ورته ښخ کړي، د قبر خپو ته یې وله ښخ کړي. نو چې راشي وایي ته بله ورځ راشه، زه پیریانو باندې معلومات کوم. کله راشه؟ سبا راشه، د شپې لاړ شي هلته تعویز ښخ کړي. نو چې سبا راشي، یاره بهی ما پیریانو معلومات وکړل، ستا د پلار د قبر سر ته تعویز ښخ دی، ورشه وګوره. چې لاړ شي د ښخ کړي د مخکې نه ګوډاګې راوباسي. په قهر د خدای دا خلک اخته دي. څوک هلته کې صاحبه مارغان ولسي، مارغې کینولي په پېښور کې دغه بالحصار سره، بشیر ټوله په هغې پسې ګرځي، په هغه مارغانو پسې ګرځي. مارغه یې بلد کړي، هغه راشي په هغه لفافه باندې ټونګه ولګوي یو ری کاږي، او وګوره که نه وي دا ستا پال راووته، لفافه کولو کړي، او هغه ته وایي ورځ به دې که خیر یې ښه شي ښه، او بس ته خپله خواري مزدوري کوه، قسمت ته ډېر مزېدار دی. ټولو کې داسې خبرې لیکلي چې هغه پار چا کې وي. زه په لار روان یو سړي مې خپې ته لاس واچو، ایله کار یې غورځولی وم، پنسۍ نه یې ونیوه. ما ته یې ویې چې مې ورته وکتل اوس مارغانو والا دی، ناست یې دغه بالحصار سره و، دا ښه شکل یې نیولی دی، 15 منه نسوارې په دا خوله کې اچولي دي، او دغه دا زیړ غاښونه او دا بدنما شکل، داسې خبیث شکل چې داسې سړی مې ورچېته لیدی نو. ورسره کاپۍ ماپۍ کتابونه هم پراته دي، او مرغۍ ورسره اوس پنجره کې بنده ده، او خطونه متونه پراته دي ورسره. نو ما چې خدای ما ته اوس خپې ته چا لاس راواچو، ما د غصه هم راغله، مې لکه خو لا غورځولې به دي، څه چل دی خیر دی؟ وی قسمت ته له ګورم. مې ځان له وګوره چې ورځ دې ښه شي، ما له قسمت ګوره، زما قسمت مې د الله فضل دی ډېر ښه دی الحمدلله. د هر چا قسمت ښه دی، مونږ چې الله مسلمانان پیدا کړو دا زمونږ ښه قسمت دی الحمدلله. مې زما قسمت د الله فضل دی ډېر، ځان له قسمت وګوره چې د دې مارغه نه خلاص شې، دې فوټبات باندې ناست دی، د خلکو نه سوال کوې، د دروغو قصې پسې دې شروع کړي، سهار نه ماښام دا شکل ته دې وګوره، مې دا خولې ته دې خوار چې په دې راغورځولې ومه، مې چې خپل قسمت دا به پلاره وایي تا مونږ ته قصې شروع کړي. نو څوک صاحب مارغه ته د غیب علم دی، لفافې ته خو هغې بلد کړي په دغه چل باندې لفافې باندې ټونګه ولګوي. مارغه له د غیب علم د کوم نه راځي، پیریانو له د غیب علم ځکه نه څوک وایي چې ما ته د غیب علم پیریانو لاس کې ورته کاڼي ونیسه او ورته وایي دې کې څوک کاڼي دي، دا راته نه شي ویلی چې دې کې څوک کاڼي دي. یو سړي ما ته وایي اوس هم جمدیری، یاره ته نوم یې نه علم، نو هغه وایي دا پلانکي دی کې جس چې پرېوت، وایي دا ما بند کړ، وایي دا ما بند کړ. مې لکه چې پوج کې دې برتي کړو، دا خو دنیا جزونه په یو ځای بل ځای په عراق او په افغانستان بمبارۍ کوي، دا خو قصه دې سمه شوه. دلته 100 روپۍ د خلکو نه اخلي، دلته زرګونه به درکوي درته. وایي ته مولوي صاحب نو تاسو جدا قصه راوي، زمونږ جدا قصه را، زه جز بندوم هم کلاوم یم، مې ودله جلنده راوړم او جلنده کوم یې ستا پلار دی کولو. ځه څنګه کولاوې؟
زرګاو میله لرې او خلک وروره څه دوه درې جادوګرونه یې زده کړي که نه دوه درې قصې پیسې جادوګر یې زده کړي هر سړی پې دوکه کېږي هغه دوه درې جادو خلکو ته نیغ نیغ کوي نه که نه وي ته نه پوهېږي که نه بېګاله کټ په د باندې واړئ که نه په ما دې واړئ کټ د شپې دا کټ په د باندې واړئ که نه کټ په څنګه واړئ داسې بشیر دومره سپک دی چې بدلی چا پلار کټ واړئ کټ واړئ کټ نه چې کلین پې راولم دله کټ نشي اړو دا ټول دوکې او دروغ زما رونو دې دپاره درته ویم چې ځان په دې څیزونو پوه کړې د قرآن نه لوی څیز بل نشته چې په هغې کې شفا ده د پیغمبر علیه السلام د وینا نه لوی څیز بل نه چې په هغې کې شفا ده تعویز اچوه اعتماد به په تعویز نه کې په چا به کې په الله به کې ساخت سکا بالکل چې د قرآن الفاظ دي پکې د پیغمبر د حدیثو الفاظ دي پکې د الله نومونه دي پکې سکا الله فایده به درکوي خو جوړونکی دې څوک دی الله دی یقین به په الله ساتي ډاکټر له ده علاج به دې کوي خو ډاکټر دې نشي جوړونکی څوک دی الله دی نو چې صحیح تعویز وي مزیدار په صحیح الفاظو لیکلی شوي غلط د ګمراهۍ الفاظ پکې نه او صحیح طریقې سره ساختي بالکل استعمالوه ډاکټر لم دا ستا اسباب دي خو د غیب علم الله سره منا او تاثیر هم الله سره دی الله سره منا بې ځایه چرګوټي مرګوټي که د سره ډېر شوي د خدای په نوم یې خیرات کوې خو دغه تعویزګرو لا د ښځو لا دا تعویزګر کم یو یادومه دا دغه والا دا چې وي ما سره پیریان دي او ما پیریان څوک په ځان ټوخي راولي او څوک په ځان اټکي راولي او څوک په ځمکه ځان وغورځوي د قصد دا خولې لاړې به یی او بیا به راپاسي پیریان رالل که نه هلې راته ووایې که نه خدایا د ښځې د خاوند یو بل سره روانه کړه د خواښې د انګورې خلکو یو بل سره روانې کړې ګاونډیانو کې دشمنۍ پیدا کړلې دا دې ظالمانو د لاس د غیب علم چا سره دی الله سره تعویز بغیر د الله نه بل چاته پته نه لګي چې کوم ځای ښخ دی د الله سره علمونه دي نو دې قصو پیسو پسې مه ګرځئ زه چې اسپتال کې ناجوړه وم زما یو ډېر قریبي دوست دی خدای دې خوشحاله کړي ما له راغی ما ته ویل چېره ما یو سړي ته تللی یم او پیسې مې وله ستا دپاره 12,000 روپۍ منلي دي 12,000 روپۍ مې ورته ویلي دي وی راته وایي چې به مولوي صاحب چا سحر کړی دی زه اسپتال کې پروت او زه له یو شی کومه او دا شی ته استعمال کا مازدیګره پورې به ټیک کړي وایي ما ورته وایي چې پیسې وایي چې 12,000 روپۍ به دنه نو ما ورته ویل لکه پیسې دنه بې ځایه اخلي او مې زه داسې الفاظ او کلمات د الله فضل دی وایم چې په ما څوک سحر نشي کولی دا اخري 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایه او آیت کرسی وایه په تا څوک سحر نشي کولی په ما نشي کولی او خیر هغه ما سره مینه ولا هغې غریب محبت یې ورسره هغه لاړ خو مې شرط ورسره کېده بیا چې ته خامخا کې کولی نشي خو ځه که ته بل نه به تا خدای جوړ کړي زما دې 12,000 لاړې شي هغه لاړ هغه شی یې راوړو هغه کوم عمل چې ورته ښولو هغه یې م وکړ سهار راغې ما ته وي طبیعت دې څنګه دی مې مازدیګر نه پس ښه زیات شوی طبیعت مې ښه خراب شوی لاړ شه چې هغه پیسې د نوانې دي که هغې چې واپس یې ترې راوباسه دا ټول دوکې داکې ځکه سړی جوړ شو خو 12,000 روپۍ به وګټم که جوړ نه شو چې یو پکې نه جوړېږي نور خو 20 جوړ شو